زه انتظامیه ته دغه ریکویسټ کوم چې لیست کې د په دا باندې نوټس واخلي او په دغه ځای شه دا کم از کم دومره څه 8-10 کسان د رایې نفري چې په دغه ځای شه چې د کومه بدنظمي لګیایي او دغه کوم ګډوډ حالات جوړېږي په دغه ځای شه چې دغه کم از کم څه روکتام یې کېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. قدرمن اول خو ټول چې څومره د میش پښتونو وړي دي ټول څومره پاکستانیو دي یا که په وطن شه دي او که وطن نه بار دي مسافر دي چې هر چیرې یا دي زه ټولو ته د جشن ازادي او د پاکستان مبارکباد ویم او الله پاک ته په دمون شامل راولي خوشحالي راولي او دغه میش باندې شه د یوه دوی ویډیو وې مو ته چار وګورلې دغه سره میش نه راهڅ قسم غرض یا نوې خلی میش دا غرض وي چې د باندې چې کوم پردانوک ماحول دا هغه ته چې څه ټیسټ نه رسېږي او هغه داسې هغه ماحول شرمنده کېږي نه په دا چې دا نمونه حالت چې په شرسي ده بیا هغه سره خامخا د میش په ماحول باندې هغه په لمن باندې مې یو دوغ لګېږي. نو په دا باندې پهله مې خبرې کړې وې ډېرې خبرې مې په کړې وې. زه د انتظامیې ډېر شکرګزار یم چې دغه چې کوم پارک ته دغه دی محدود کړو په دا چې کوم آبادي دو هغه محدود کړله چونکې پهله سړي او ښځې ګډوډ ننوتل خو هغه چلو محدود شل سړي بند شل خالي ښځې نه ننوځي چې کوم نه اډمنسټریټیو سټاف ته یا چې کوم کسان دي په شی هغه سړي دي خو بهرحال هغې ته زه خپله دغه یو ریکویسټ کوم چې څه نه څه حیا او شرم د پزنش لري. اس مسله دغه جوړه شله مو ته نن دغه ویډیو وې زه په توسې باندې ګوره لګیا نه مو ته راغلي دي مو چې وکتل ډېر مې زړه باد شو چې حکومت خو دغه وکړل چې نن یې سړیون بند کړل اس بار چې کوم کسان ویلوړ دي په دا باندې خو دوه قسمه خبرې دي. یوه خو د میش خپله څه پرسنل ریسپانسبیلیټي جوړی شي چې لکه زه د بل چا خیر لیر ته ویلوړ یم کیدای شي دغسې په ضرورت شي یا چکر د پورایمو خیر لیر بله ورځ چېرې روزي او بل سړی هغه ته ویلوړ وي مو ته سرانګیر لګي نو هر سړی دغه خیر امید لري خویندې میندې لري هر سړی او دا د میش د بانې خویندې میندې دي. زه وایم چې دې ګراماوزه په دا نه چې په باندې شه بل داسې څه د تفریح زوی شته نه ایس دغه یو زوی چې دا دغه د سړیو نه د وجه نه دا ښځې ورتلای نه شي چې په دغه ځای شي یوه جمعه وي لوړه یوه منډۍ غوندې جوړه شوې په دا ګیټ شي. زه انتظامیې ته دغه ریکویسټ کوم چې لیست کې د په دا باندې نوټس واخلي او په دغه ځای شه دا کم از کم دومره څه 8-10 کسان د رایې نفري چې په دغه ځای شه چې د کومه بدنظمي لګیایي او دغه کوم ګډوډ حالات جوړېږي په دغه ځای شه چې دغه کم از کم څه روکتام یې کېږي. او دویمه خبره دا چې زه خپل عوامو ته دا ریکویسټ کوم چې لیست کې په خپل ځان کې لیست کې حیا غیرت لیست کې شرم په سترګې شي حیا په سترګې شي شرم روستل پچار دي چې د کومې ښځینه دغه ځای ترسي ده دغه د میش د باندې خویندې میندې دي دا نه انګریزې دي نه یهودې دي نه هندوې دي نه سیکونه دي دا دغه د میش پښتنې خویندې میندې دي. نو دغه ته په قدر په نظر سره ګوري لحاظ یې کوي چې عزت یې نشي سوتی بې عزته کوي. یا ما تاسو ډېره مهرباني وسلام.